इरबाज इब्न सारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम योजन तमुज़ो सल्ला बिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ثم अक़बल अलैना बिवजही बियागी मख मुबारक मुन तरफ तरावड़ फवाअज़ना मौइज़तन बलीगतन यो बलीग अंदाज की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ व नसीहत ज़रफ़त मिनहा अल-उयून व वजलत मिनहा अल-क़ुलूब जैसे आप बलीग अंदाज और जैसे खुले बयान چې دستور کو نبوخ کی روانی شوی او زړونه چې کوی یریدل یو کس را پاسې دا وی فرمایل کأن هذه موعظه مودع او موعد یا رسول الله دا خدا سرکاری دا الله رسول کوی کې تاسو اخیری بیان دی او سنا یا رسول الله اے دا الله رسول موږ ته نصیحت او وصیت فرمایي پدغه حدیث مبارک کې نبی رسول الله والسلام وصیت په تور باندې ذکر کړو سی کوم بتقوا الله نمبر 1 تاسو ته وصیت کوم تقوا او پرهیزګاری دا بزان کې راولې دا تقوا التزام کې تاسو د الله د احکاماتو پابندي د الله د حکمونو خلاف ورزي نه ځان وساتئ د نبی رسول الله تعلیماتو پابندي د نبی رسول الله د خلاف ورزي نه ځان وساتئ د دې تاسو ته عزت تقوا دا کې دی ویلې تاسو ته تقوا وصیت کوم والسمع والطاعه وان كان عبدا حبشيا دا خبري اوریدلو دا اطاعت او تابعداري کولو تاسو ته حکم کوم چې تاسو باندې امیر او مشر مقرر شي اگر که حبشي غلام ولی نیوي هغه نسب او حسب ته نه ګوري بلکې دا دینی نسبت او دا منصب او عہدې ته وګوري چې دا کوم ذمہواری د داواله شوی د دې ذمہواری په مناسبت سره به سره د انسان چې خیال ساتم او د تابعداري وکړي او بیا فرمایي فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا غرض مدار د اختلاف لفظ پوری چې په دې حدیث مبارک کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو بجره ډېر اختلاف کومندې تاسو به وی نه ډېر اختلافات برز نو دې حدیث مبارک کې ملی المرتضی رضی الله تعالی عنہ عرض وکړو اے الله رسوله د دې فتنونا د دې اختلافاتنا د بچ کېدو په صورت وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم وتعالى فرمایل هغه قال هو كلام الله هذا الله كلام دی